نن چې محترمو زمونږه کومه وظیفه ده د جمعې په ورځ که څوک دا وظیفه وکړي او زمونږ هغه خویندې وروڼه چې د هغوی کارونه یې نښتي دي او دا کارونه یې پوره کیږي نه، که چېرته د واده مسلې حل کیږي نه، د جمعې په ورځ دې سورت نوح ووایي. دغه رنګه محترمو د کاروبار مسلې حل کیږي نه، د جمعې په ورځ دې په دې ښودلې شوي طریقې باندې سورت نوح ووایي. یا د مسلو مسایلو کې راګیر دی حاجت نه پوره کیږي یا مشکلات نه حل کیږي، فرمایي د جمعې په ورځ دې سورت نوح په دې ښودلې شوي طریقې باندې ووایي. انشاءالله العزیز الله پاک بوله تمام حاجات پوره کی، الله پاک بوله تمام مسلې د محترمو ختم کی. سورت نوح د قرآن مجید ډیر زیات ناشنا او ډیر زیات عجیبه سورت دی. یاد ساتئ محترمو، په یو کم دیرشمه سپاره کې سورت نوح دا شته دی او دومره ټایم پې لګي نه، خو لیکن تاسو د خپل حاجاتو دپاره ووایئ، د خپل مشکلاتو دپاره ووایئ، انشاءالله الله به لازمن سلاره ستاسو دپاره ګوري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د سورت نوح د یو سورت وظیفه ده او سورت نوح د قرآن مجید په سورتونو کې یو ځان له حیثیت محترمو دا لري، یو ځان له مقام محترمو دا لري. کوم سړی د جمعې په ورځ دا وظیفه شروع کړي، صرف یوه ورځ وظیفه ده، د انسان د حاجتونو که په لکونو کې وي که په کروړونو کې وي، دغه رنګې د انسان مسلې مسایل کو څومره هم سیوا وي، انشاءالله العزیز الله پاک به د خپلې خزانې نه ښه طریقې سره محترم دا پوره کوي. تاسو کوشش وکړئ دا وظیفه د جمعې په ورځ چې په څه ټایم کې تاسو کوئ، تاسو ته کم ټایم اسان وي، مکمل لګن سره، توجه سره، اطمینان سره، د زړه نه تاسو محترمو دا وظیفه وکئ، انشاءالله العزیز کامیابي دا محترمو ستاسو وي، کامیابي دا به ستاسو خپې ښکلی. نو ترتیب او طریقه کار به دا وي چې مونږ 5 وخته لمونځ پابندۍ سره کوو، چې کله مونږ لمونځ نه کوو محترمو زمونږ به یو کار هم سمی نه خوري، کله مونږ د قرآن مجید تلاوت نه کوو زمونږ یو کار به هم سمی نه خوري. مونږ یو طرف ته وظیفه هم کوو بل طرف ته مونږ نه کوو، یو طرف ته ذکر هم کوو بل طرف ته غیبت هم کوو، یو طرف ته ذکر هم کوو وظیفه هم کوو بل طرف ته مونږ حرام هم کوو. کوشش کول پکار د محترمو چې څومره لوازمات دي د هغې خیال وساتو. انشاءالله العزیز الله پاک ډیر زیات مهربانه دی، الله ډیر زیات غفور الرحیم. که چېرته الله پاک زمونږ حاجات نه پوره کوي نو چېرته لاړ شو؟ زمونږ دغه رب دی، دغه یو رب ته خپله زارۍ وکړئ، خپل فریاد وکړئ، خپل مشکلاتو ته کښېنئ، پروردګاره زما بل در نشته، زما بل خدای نشته، ته حاجت روا یې، ته مشکل کشه یې. وظیفې نه بعد به لاسونه اسمان ته اوچت کړي، لاسونه به بره کړي، نو کله دې لاسونه بره کړل دعاګانې به وکړي، زارۍ به وکړي، منت به وکړي. نو ترتیب او طریقه کار محترمو داسې وي چې تاسو به سورت نوح د جمعې په ورځ مخکې وروسته به د 14 پیرې درود شریف، بیا د هغې نه بعد سورت نوح 101 پیرې دا شروع کړئ. ښه په قلار ووایئ، غټه ورځ ده ویلې کېږي پکې 101 پیره یا 111 پیرې تاسو سورت نوح ووایئ، انشاءالله العزیز کامیابي دا به ستاسو وي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.